sell products. سامان خرڅوه کاغه آنلاین کاغه په اشاره ته چې په اشاره کې د سپي په شان ولاړې د خلکو نه مزدوري غواړي ته په اشاره کې بولي نه خاصه خو بې غیرت وي ته به اوسې د غریب سړي زامنو دلګانو بې غیرتو غلامانو لازم د پښتانه وایي دا شهید انور د ډیر وخت نه په سوشل میډیا باندې خبرې کوي او داسې خبرې کوي چې هغه د دنیاوي اصول هم خلاف دي او د اسلامي اصول هم خلاف دي او د پښتون بیزتی هم ده خو بیا هم د هغې باوجود ډیر خلک ډیر ناپوهه خلک وایي چې زه د ده خبرو سره څه نه څه وایي اګریم وایي که پوره نه وي وایي څه نه څه اګریم زه په دې باندې لږه شان رڼا اچول غواړم او ښه یې واورئ ځکه چې زه یو پښتون نیشنلیست یم نو کم کس چې د پښتون بیزتی کوي او پښتون ته په ټیټ نظر ګوري نو د هغې دفاع کول دا زما حق دی او دا زما فرض دی که زه ځان ته چېرته پښتون کامپال وایم ګوره الله تعالی په قرآن مجید کې په صورت الزخرف کې په آیت نمبر 32 کې وایي چې اتخذ بعضهم بعضا سخریا یعنی مطلب په دې دنیا کې بعضې خلک ما د بعضې ماتح پیدا کړي دي دا یې ترجمه ده او که د دې په تفسیر کې چېرته موږ لاړ شو نو د دې دا مطلب دی چې په دې دنیا کې ما ډایورسټي پیدا کړې دا مطلب بعضې خلک د بعضې ماتح دي او دا ځکه چې د دې نه بغیر د دنیا نظام نه چلیږي د دې نه بغیر د دنیا اقتصادیات د دنیا معاشیات د دنیا ټول نظامونه د دې ډایورسټي نه بغیر چلیدی نشي که چېرته په دنیا کې ټول خلک یو شان شي نو د دنیا نظام به مکمل ودرېږي او دا دنیاوی اصول هم دی و اگر ساری دنیا ایک ہی ساز بجائے تو دنیا کی رونق ختم ہو جائے گی اوس دا سیب لګیا دی د سره چېرته لږه غوندې پیسه شوې ده ما د ډېر وخت نه غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړم او ډېر خلک پکې دي شي زما د دې خبرو په خلاف هم شي او ما ته به بدې ردې هم ووایي خو که هر څه څوک وایي زه به حقیقت وایم زه د دې خبرو بیا څه پروا نه کوم حق به وایو چې کومه اسلامي طریقه ده او کومه په لاجیکل ده او کومه په منطق ده هغه خبره به کوو دا ګوره په دې دنیا کې بعضې خلک که چېرته دا ټول خلک مطلب مالداره شي مزدوران د دې دنیا نه ورک شي دا زما د شاته لوی بلډینګ جوړ دی دا چا جوړ کړی دی دا مزدورانو جوړ کړی دی دا به بیا څوک جوړوي په دنیا کې هر قسم خلک دا د دې دنیا ضرورت دی د دې نه بغیر د دنیا نظام نشي چلیدی او دا دنیاوي اصول هم دي او دا اسلام هم وایي نو اوس شهید انور صاحب چې وایي چې ته د بل غلامي مه کوه او د بل ماتحت مه کېږه او د بل داسې مه کېږه دا هېڅوک هم نه غواړي چې زه د بل ماتحت شم هېڅوک هم نه غواړي چې زه د غریب وم په دنیا کې او ما سره پیسې مه وي هر څوک وایي چې زه د مالدار وم خو نه هر څوک داسې نشي کېدی دا د دنیا نظام نه دی اوس تا سره چېرته باندې بس یو څو روپۍ در سره پیدا شوي وي نو په هغې باندې ته دومره په تکبر کې شوی یې چې کوم الفاظ ته استعمالوي دغه الفاظ هغه الفاظ دي چې دا د دایره اسلام نه انسان خارجوي او دا هغه الفاظ دي چې دا د الله تعالی نظام ته چلنج کوي د الله تعالی په نظام باندې ته سوالونه اوچتوي دا ولې داسې دی ګوره پښتنو دا خبره مې واورئ په دې خبره څوک مه خفه کېږي چې زه په زندګي کې زه غریب یم او ما سره پیسې نشته دا د الله تعالی یو تقسیم دی تاله به الله تعالی په بل ځای کې د هغې چې کوم دی د هغې بدله درکوي نو دا دې چې څه کوي اوس دته هم خپله هم خپته ده زه غلطه وایم او زما د خبرې ټولې غلطې وي او داسې کله هم نشي خو دې چې داسې کوي دته ستاسو د اټینشن ضرورت دی او هغه اټینشن ده په تاسو باندې حاصل کړی دی وګوره څومره خلک دې ګوري څومره خلک دې خوښوي بل یو خبره درته کوم دا ټریډینګ والا کسان دی مانه مه خفه کېږي په دې کې ټریډینګ چونکې نن سبا دنیا ضرورت دی او نن سبا دنیا سره اډاپټیشن موږ له پکار دی چې موږ ماډرن شو او د دنیا سره چې کومه نوې نظام راځي د پیسو د ګټلو نور څه سیسټم پکار دی چې موږ فالو کړو خو په دې ټریډینګ والا کې ټول نه ښایم دغه د ده په شان خلک ډېر دي چې هغوی په دې سکیمینګ باندې ټولې پیسې وګټلې مطلب د آنلاین دومره نه ګټي خو دا اوس دا خلک په لالچ کې اچولي نو هر څوک بدله ورځي اکیډمۍ له به ورځي یونیورسټۍ له به ورځي وایي بچره دې مالداره زه به هم ورسره هغه نه بیا پیسې ووایي بل نه وایي بل نه دا چې کوم فیلډونه دي زه دا څوک ډیموټیویټ کوم نه خو دا هم یو ځان له یو فیلډ دی او دې کې هم ډېر زیات محنت کول غواړي څنګه چې په نورو بزنسونو دا هسې اسان نه دي لهذا د ده خبرو کې د څوک مه راځي او ما څوک د ده دفاع کوي دا د پښتونوالۍ بېزتي ده دا د اسلام بېزتي ده دا د الله تعالی نظام چلنج کول دي او په کار دی چې په دې خبرو کې موږ را نه شو بله یو اهم خبره چې دی د ایجوکیشن د ماډرن ایجوکیشن کوم خلاف ورزي کوي خلاف دی اوس به خلک وایي چې نه او زه په خپله د ایجوکیشن سیسټم کې چې زموږ کومې خرابیانې دي د هغې زه په خپله خلاف یم زه خبره کوم خو نه ایجوکیشن نن سبا که پښتانه د دنیا نه وروسته پاتې دا سازشن وروسته پاتې شوي دي چې دوی ته ایجوکیشن نه دی ورکړی شوی دوی د ایجوکیشن نه لرې پاتې شوي دي او دا سازشن دا کار شوی دی او دغه شانتې خلک اوس پکې راشي چې هغه پښتنو ته د تعلیم نه هم زړه موړی
هغوی ورته دا داسې تعلیم څه فایده نشته او داسې نشته. دا ته چې دا لږ په دې سټیج باندې یې که نه دا هم تا به لږ غوندې تعلیم کړی د هغې برکت دی او موږ به ماډرن تعلیم حاصلوو، موږ د دنیا سره مقابله کوو ځکه چې موږ یو ټیلنټډ قوم یو. کوم تصویر چې تاسو وینئ دا د شمالي وزیرستان شیوانه تعلق لرونکي حسنین دی. 2 میاشتې مخکې دا د لینډ ماین شکار شولو او دې حالت ته راورسېدلو. په بستر باندې پروت حسنین ماشوم د خولې دا وینا ده چې زما دا ډریم او زما دا خواب او غټ خواهش مې و چې زه به پایلټ جوړېږم او په هوا کې به الوزم او دا زما د زندګۍ ټول نه لوی خواب او دا هم ویل چې باحثیت پایلټ به زه د خپل قوم دپاره د خپل ملک دپاره خدمات سره انجام کوم. خو زه د لینډ ماین شکار شولم او اوس دې حالت ته راورسېدلم چې اوس خو په هوا کې څه کوي چې زه په ځمکه باندې هم نشم ګرځېدلی. هغې دپاره هم زه د نورو خلکو محتاج شولم. اوس به ټوله زندګي زما دغه شانتې په محتاجۍ کې تېرېږي او اوس زما ټول خوابونه ټول خواهشونه د خاورو سره خاورې شول. یاد وساتئ دا د کومې پالیسۍ شکار شولو، د دې ذمهوار څوک دي. که څوک وایي چې صرف دغه د ماین د دې ذمهوار دی نو دا خبره غلطه ده، بلکې هغه ټول خلک چې په دغه غلطه پالیسي باندې چوپ ناست دي او خاموش پې ناست دي او خبره پې نه کوي دا ټول د دې ذمهوار دي او د قیامت په ورځ به د دې ټولو نه دې په باره کې تپوس کېږي. یاد وساتئ زموږ په علاقه کې چې کم جنګ دی همیشه یې عام خلک شکار شوي دي. لکه دغه حسنین ماشوم ته تاسو خیال وکړئ، هغه ماشوم چې لا د جنګ د ټکي نه هم نه دی خبر، هغه پوهېږي هم نه چې جنګ څه شی دی، جنګ ولې شروع دی، خو هغه هم د دې پالیسي او د دې جنګ شکار کېږي. نو په داسې خاوره باندې په داسې ځای کې که زه پاتې کېږم او ما ته څوک وایي چې خاموش پاتې شه نو دا هم غټ ظالم دی او ما هم د ظلم طرف بوځي. نو که په داسې ځای کې زه خاموش پاتې کېږم نو زما ضمیر به ما ملامته کوي نه، دا ظلم نه دی. الله تعالی وایي چې هغه خلک چې کم خلک په ظلم باندې خاموش ناست دي وایي دوی به هم زه په دې ظالمانو په لیست کې راوچتوم. نو ملګرو په کار دی چې دغې غلطې پالیسۍ او د دې غلط جنګ خلاف هر یو پښتون وګړی اواز اوچت کړي. ډاکټر صاحب ما د وزیرستان په اړه اول ورځ لایف کې خبرې کولې چې وزیرستان کې پښتنو عربو چچنیانو باسنیانو باغړي ترهګرو له لوریانې ورکړي دي. د وزیرستان خلک په دې خبر شوي دي. حمزه ته ولې دا خبرې کوي؟ نو نوم دي ورکړي، عراقیانو لم لوریانې نه دي ورکړي، چچنیانو لم نه دي ورکړي. که چېرته موږ پښتانه په یو بل باندې داسې الزامونه لګوو او داسې لاسونه اوچتوو نو تاسو ووایئ چې آیا زموږ حالت به ټیټ شي؟ د دې سره موږ نور خرابېږو که ښه کېږو. حمزه صاحب چې ډېر یو تکړه ځوان دی او زه د ډېر وخت نه د هغوی سره تعلق لرم او ماشاءالله ډېر یو تکړه چې هغوی ډېر ښه علم لري، ډېره پوهه لري، زه هغوی ته ډېر زیات احترام لرم. سوال جواب کول او اختلاف ساتل دې کې څه غلطه خبره نشته، د دې سره د مسئلې حل راځي. زه به نن د حمزه چې موجوده کومې خبرې تاسو شروع کړي دي او کومې کوئ په هغې اړه به یو څو خبرې وکړم او بیا امید کوم چې تاسو به وګورئ او تاسو به د هغې جواب هم ورکوئ. تاسو ما ته جوابدeh نه یئ، نه هېچ چا ته جوابدeh یئ، خو که چېرته دغه شان موږ د خبرې عوام ته ایکسپلین کړو نو د هغې به یو مستقل حل راووځي. حمزه صاحب په وزیرستان په خلکو په قبایلو باندې خبرې وکړلې چې دوی چې کوم دی داسې کارونه کول، دوی هغوی ته ودونه ښځې ورکولې، داسې کول. که زه حقیقت ته راشم نو د یونیورسټي ټاون ډېر لرې ځای ته نظم د پېښور دغه یونیورسټي ټاون په 1984 کې او د دې نه بعد په دې حالاتو کې په دې ځای کې دغه یونیورسټي ټاون بیس د چا دپاره جوړ شوی و او په همدغه ځای کې مخې طرف ته اوس هم کتابونه پراته دي. بای نیم به درته یو کس یاد کړم چې په همدې ځای کې د دغه خلکو ودونه هم کېدل او د قبایلو خلکو سره نه کېدل، د چا سره کېدل هغه به هم بای نیم یو درته یاد کړم. حمزه صاحب تاسو په خپله ما انډرسټینډ کولی شئ چې بای نیم اوس ځکه یو یادوم نو نشم یادولی، په هغې تاسو ښه پوهېږئ. خو اوس در سره د هر شي پروف شته چې په دغه یونیورسټي ټاون کې څه روان وو او دا د چا لپاره بیس جوړ شوی و. دلته به د دې ځای نه د بورډ بازار پورې دا علاقه څومره کولې عام استعمالېدله. اوس تاسو راته ووایئ چې زه د هغه شیزونو الزام د پېښور په خلکو ولګوم که په چا یې ولګوم، آیا په پاکستان باندې یې ولګوم که په چا یې ولګوم چې دا خلک څنګه داسې کولې عام دلته د دوی ودونه کېدل او څنګه داسې کولې عام ګرځېدل او څنګه دلته چې کوم د دوی دپاره داسې کولې عام بیسونه جوړېدل. آیا په دې باندې به تاسو ایکسپلینیشن ورکړئ؟ تاسو به خبره وکړئ. امید کوم چې هغه نومونه به تاسو ته یاد وي چې د هغه د دې شیز بنیاد ایښودل شوی دی د دې ځای نه. او اوس په دې کې د قبایلو غلطي وه، که د یونیورسټي ټاون د خلکو غلطي وه، که د پېښور د خلکو غلطي وه، که د چا غلطي وه، چې د چا غلطي وه تاسو ته هم پته ده. که چېرته زموږ په پښتنو کې دا شعور داسې د مخکې نه وې نو موږ ته احتجاجونو ته څه ضرورت و، موږ ته خبرو ته څه ضرورت و، هم تاسو ته بیا څه ضرورت و چې تاسو میډیا ته راوتئ، ما ته څه ضرورت و، هر هغه یو نیشنلیست یو کمپاله یا یو عام کس چې د پښتنو لپاره خبرې کوي څه ضرورت و؟ هېڅ ضرورت نه و. که چېرته دا شعور وې چې پښتنو دا غلطي نه وې کړې کومې چې تاسو یادوئ بیا ضرورت څه و؟ دا خو موږ هم وایو چې په پښتنو کې سازشن دا خبرې انجکټ شوې وې، سازشن هغوی د شعور نه، سازشن هغوی د ایجوکیشن نه لرې پاتې شوي او دا غلطي یې وکړلې. نو چې دا غلطي یې وکړلې اوس به موږ په یو بل باندې تور لګوو چې تاسو وزیرستان خلکو داسې کړي وو، د خیبر خلکو داسې کړي وو، د پېښور خلکو نه. هېڅوک په دې کې هر یو کس برابر شامل دی، په دې کې هر یو سړی برابر شامل دی، خو د چا د وجې شامل دی هغه هم تاسو ته پته ده. بله خبره زه تاسو نه یو 2-3 سوالونه لرم او د هغې جوابونه که تاسو په میډیا باندې ایکسپلین کړئ. زما دا زړه به هم لږ ستاسو په اړه
واضح شي او د خلکو چې کوم کنفیوژن جوړ شوی د ستاسو په اړه او د هر شي په اړه هغه به هم لږ کلیر شي. حمزه صاحب ښه د ستاسو په اکاونټ کې ویډیوګانې موجودې دي او اوس هم نه دي لرې کړي. ما چې هغه ویډیوګانې به مو لرې کړي او دا ډېره ښه خبره ده او زه ستاسو شکریا ادا کوم چې نه دي لرې. اول سوال دا چې ستاسو سټانس په دې یو کال کې دننه ولې بدل شول؟ مکمل په 180 ډیګري انګل باندې ولې بدل شو؟ اول خو ما ستاسو په اړه دا سوچ کولو چې دا یو ضد دی د چا د وجې، یو ضد دی هغوی یو غلطي وکړله او اوس ته په خپله هم د هغې جواب په دا طریقه ورکول غواړي. خو چې په موجوده حالاتو کې زه ستاسو کوم بحثونه وینم نو ماته دا ضد نه ښکاري بلکې دا ماته یو مکمل غټ چینج ښکاري چې په تاسو کې راغلو. د پی ټي ایم په اړه ستاسو سټانس په 180 انګل باندې ولې بدل شول؟ د پی ټي ایم په اړه ستاسو چې کوم سټانس واخ واضح د ویډیو مو ورکړې ده د 11 اکتوبر په دوران کې چې تاسو کوم ویډیوګانې د پی ټي ایم په اړه ورکړې وې د منظور پښتون په اړه مو ورکړې وې هغه واضح دي. تاسو هغوی د احمد شاه ابدالي د باچا خان بابا د ټول چې څومره په پښتنو کې غټ غټ هیروګان تېر شوي هغوی ټول نه زیات کریډټ تاسو پی ټي ایم او منظور پښتون ته ورکړی و. په نن سبا حالاتو کې هغه مکمل انګل بدله شوه. ولې؟ زه په تاسو باندې تور نه لګوم، دې لږ وضاحت وکړئ چې آخر ولې داسې وشول. بله خبره تاسو کبیر افریدي ته یو جواب ورکړی و چې په هغې کې تاسو افغانستان یو نیشن سټیټ ثابت کړی و او تاسو پښتنو دپاره وطن پښتونخوا ثابت کړی و، پاکستان مو نه و ثابت کړی. ویډیو اوس موجوده ده، تاسو وایئ دلته به یې هم درته پلی کړم، خو ویډیو غټه ویډیو ده ستاسو په اکاونټ کې موجوده ده او په هغې کې تاسو دا ویلي دي چې د پښتنو د کوزې پښتونخوا د پښتنو وطن چې کوم دی د پښتونخوا دی د پاکستان نه دی او بل طرف نه افغانستان یو نیشن سټیټ ثابت کړی و. موجوده حالاتو کې تاسو د دې سټانس نه واوړېدئ. افغانستان هم تاسو اوس هغې ته نیشن سټیټ نه وایي او پښتونخوا پښتنو ته هم اوس پښتونخوا وطن نه وایي بلکې پاکستان، بلکې په خپله ته وایي چې زه هغه یم که نه. اوس غلطه ده، ټیک ده، هېڅ زما کار نشته چې ته دا ووایې چې زه پاکستاني یم یا زه پښتونخوا ولایم یا زه پښتون یم. هغه اوس ځان له غټ ډیبیټ دی چې څه حساب دی. خو تاسو سټانس ولې بدل شو؟ زما سوال دا دی چې تاسو د هغې په اړه ولې دومره غټ غټې خبرې تاسو کړې وې او هغه سټانس مو بدل کړی. لکه موږ تاسو یو مضبوط انسان ګڼو، یو داسې انسان یو د پوهې وله او د پوهې وله انسان که تاسو خیال وکړئ یا مستقل مزاج وي یا د خپل سټانس نه اوري. تاسو لږ د دې شیز وضاحت وکړئ په میډیا باندې. زما عمر دومره نه دی، ستاسو علم او پوهه به ډېره زیاته وي زمان، خو صرف دا زما یو څه سوالونه ډېر په احترام سره په تاسو په خپله د دې خبرې سره ودرېږئ چې اختلاف لرل د حق خبره ده، دا پکار دی ځکه چې د دې نه د مسلو حل راوځي. تاسو مهرباني وکړئ د دې خبرو لږ ایکسپلینیشن ورکړئ، د دې لږ وضاحت ورکړئ چې موږ هم پوه شو، ټول خلک د دې کنفیوژن نہ ہو. جنوبی ایشیا کے اندر جنسی بیدار ہو چکی ہے، سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش اور اب انڈیا میں بھی. تو یاد رکھیں باقیوں کو بھی اس سے عبرت لینی چاہیے. ایک وقت ایسا تھا کہ دنیا کے فیصلے چند لوگ کیا کرتے تھے یا بومرز کیا کرتے تھے، لیکن اب سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے جس کے ذریعے نوجوانوں پر اب یہ حقیقت اشکار ہو چکی ہے کہ ایک ریاست کے اندر رہ کر ہمارے کیا حقوق ہوتے ہیں. اس وجہ سے اب ان لوگوں کو یہ خطرہ لاحق ہے جو ریاستوں پر قابض ہوتے ہیں، جو قوموں کے وسائل پر قابض ہوتے ہیں.